چې کله د عربو قبایل جنګونو نه تنګ شول نو بیا یو درې کسانو او د یو نوم فضل پلار نوم فضالو د بل نوم فضلو د پلار نوم وداعو او د دریم نوم فضیلو د پلار نوم حارثو د عربو مشرانو دی را پاسېدل یو تحریک وشلولو چې د کوم وخت پورې به زموږ نسلونه تباه کېږي بربادېږي او زموږ دا جنګونه به د یو بل سره کېږي نو دوی یو معاهده کړې وه او د هغه معاهدې نوم هم حلف الفضول حلف معاهدې ته وایي او فضول د فضل جمع ده دا درې کسانو د درې واړو په نومونو کې فضل راتلو نو د دې معاهدې پرنا کې د یوې زمانې پورې جنګونه بند وو بیا چې دا معاهده زړه شوه ختمه شوه بیا جنګونه شروع شو نو د نبی علیه السلام د بچپن په زمانه کې د الله د پیغمبر تره زبیر ابن عبد المطلب هغه راپاڅېده او هغه یو تحریک وشلولو د عربو په قبایلو کې او د مکې په خلکو کې چې د کوم وخت پورې به زموږ دا نسلونه تباه کېږي بربادېږي به راځي چې هغه د زړې زمانې هغه حلف الفصول هغه معاهده بیا راتازه کړو نو د مکې په ښار کې یو سړی اوسېده عبدالله ابن جدعان او دا د عایشې صدیقې د تره زویو او به انتها سخیو د قریشو خلک او د نورو قبایلو خلک د عبدالله ابن جدعان په کور کې راجمع شو زبیر ابن عبد المطلب د هغې محلک جوړ شو او بیا یې دغه معاهده راتازه کړه او ټولو قسمونو وکړل په دې خبره باندې چې د کم کس تعلق د هرې قبیلې سره وي خو ټول به په شریکه باندې د مظلوم په شا ولاړ یو او د ظالم د ظلم مخنیوي او مقابله به کوو نبی علیه السلام هم په دې معاهده کې شریک شوی او د الله پیغمبر به وي چې په دې معاهده باندې زه دومره خوشحاله شوم که چېرته د دې معاهدې په مقابل کې ما ته چا قیمتي سره اوښان راکړي وي د هغه به مال وزوري وي او دا معاهده به ختمېدو ته ماتېدو ته نه وي پرېښې معاهده کې د الله پیغمبر په بچپن کې شریک شوی و